یو واقع را یاده شو ډېره عجیبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت عمر جړل. عمر ځینې انسان چې ډېر سخي که نه، ډېر زیات سخت مزاجي، خلک وایي چې دله به ملا جړه ورځي په خپله زندګۍ کې. خو چې داسې انسان اول جاړي نه، خو چې بیا جاړي که نه، مخلوقات جړی د خپل ځان سره. ابوبکر صدیق صاحب منع کوي ته خو دونه غټ سړی ته جاړې، دا څه کې؟ نبي علیه الصلاة والسلام جسم مبارک داسې پروت و. حضرت عمر راغی هغې ته ودرېد. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي مه جاړه هلته حالات خراب. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ودرېدو خلکو ته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام وفات شو. اے خلکو ابوبکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وفات شو. که تاسو د نبی علیہ السلام عبادت کوئ چرته، نبی علیہ السلام بالکل عبادت مکوئ، واپس مرتد شئ. او که تاسو د الله جل شانه عبادت کوئ په الله مرګ نه راځي. حضرت عمر جړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امنه کوم جاړه، زه به ولې نه جاړم، داسې مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک ته پروت و. نبی علیہ السلام جسم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي یا رسول الله بأبي انت وامي یا رسول الله، زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زه به ستا په جدایۍ ولې نه جاړم. لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله، ستا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه هغې ته به تا ډډه والې او د جمعې خطبه به دې وي یا رسول الله. بیا فلما کثر الناس اتخذوا لك منبرا، کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله، نو بیا صحابه کرام ستا دپاره یو منبر جوړ کو چې کله د خپلې حجرې مبارکې نه راووتې یا رسول الله. افلما تجاوزته، کله چې هغه ستنه تا کراس کړه او د هغې نه راوړې دي، حن ذلک الجزع بفراقک یا رسول الله، هغه ستنې په تا پسې جړلي او صحابه کرامو د هغې جړه اورېدلې وه ستا په جدایۍ باندې، خو هغه ستنې هغه ونې جړلي یا رسول الله، هغه تنې جړلي یا رسول الله، زه به ستا په جدایۍ ولې نه جاړم. حضرت عمر وایي